السلام علیکم ملګرو، څنګه یې ښه؟ زه نن تاسو سره یو ډېر مجرب عمل شیر کوم. هغه عمل د دښمن نه د محفوظ کېدلو دپاره دی. یعنې هر هغه کس چې هغه ته د خپل دښمن نه خطره وي، نو هغه لره پکار دی چې هغه دا عمل وکړي. انشاءالله هغه به د خپل دښمن نه محفوظ وي. هغه عمل دا دی: د قرآن کریم د 8مې سپارې د اخرنۍ رکو د آیات لا تدرکه الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر، دا آیات کریمه دې ووایي، په خپلو دواړو لاسونو باندې دې چوف کړي او بیا دې دا لاسونه په تمام بدن باندې راکاږي. انشاءالله دا به د دښمن د هر ضرر نه محفوظ وي، او که د دښمن په هجوم باندې تیریږي نو هغه به یې نه ویني. دویم دا چې امام غزالي رحمه الله فرمایي چې د دښمن نه د حفاظت دپاره یو مفید عمل دا دی چې دا آیات دی وایي: حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. یعنی دا آیات دی وایي او فزان دی چوپ کوي، نو دا د دښمن نه د حفاظت دپاره هم یو مجرب عمل دی. بله طریقه دا ده چې د جمعې په شپه باندې د ماسخوتن د لمانځه نه بعد دا آیات کریمه دې ولیکي او دا یې تعویض دې جوړ کړي، ځان سره دې کښېږدي. انشاءالله د دښمن د هر ضرر نه به محفوظ وي. د 6مې سپارې د آیات د سورې مائده: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. دا هم د دښمن نه د محفوظ کېدلو دپاره یو ډېر مجرب عمل دی. بل دا چې د قرآن کریم د آیات مبارکه د 27 رمضان شریف په شپه باندې دا آیات کریمه دی په یو باریک کاغذ باندې ولیکي، او دا چې کومه انګوټي ورسره وي د هغې د غمي د لاندې دا کښېږدي، نو همیشه به دا انسان په دښمن باندې غالب وي او خوشحاله به هم وي. هغه آیات د قرآن کریم د 4مې سپارې: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. بل د دښمن نه د محفوظ کېدلو دپاره یو بل عمل دا دی چې د قرآن کریم د 6مې سپارې د اولني آیات دا دې ولیکي او ځان سره دې کښېږدي، نو د دښمن نه به همیشه دا محفوظ وي، او یا دې بار بار وایي، نو دا کس به د دښمن نه محفوظ وي. هغه آیات کریمه دا دی: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. بل عمل دا دی د دښمن نه د محفوظ کېدلو دپاره چې دا آیاتونه دا د جمعې په شپه باندې ولیکي او د ماسخوتن د لمانځه نه بعد او ځان سره دې محفوظ کړي. انشاءالله د دښمن نه به دا محفوظ وي. هغه آیاتونه د قرآن کریم د 4مې سپارې: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.
بل عمل د دشمن نه د محفوظ کېدلو لپاره هغه دا دی چې سوره طه دا دی د هر سحر یعنې د سحر د مانځه نه بعد وی انشاءالله د دشمن نه به محفوظ وي. بل د دشمن نه د محفوظ کېدلو لپاره یو مجرب عمل دا دی چې په یو تنها ځای کې دې کښېني او سوره کوثر یعنې انا اعطیناک الکوثر دا دې 313 مرتبه ووایي. انشاءالله دا کس به په خپل دشمن باندې ضرور غلبه موني.